بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سورة فلق او سورة الناس دا دواړه سورتونه په یو ځای نازل شوي. دا سورتونه مکي سورتونه دي. په دې دواړو سورتونو کې 11 آیاتونه دي. سورة فلق او سورة الناس اعتبار د ترتیب قرآنی سره سورة فلق یوسل 14 دی او سورة الناس یوسل 14 دی. او په اعتبار د نازلېدو سره دا سورتونه 60 نمبر نازل شوي دي. دواړه په یو ځای باندې. مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا ده چې په مخکې سورت کې دعوت د عقیدې د توحید بیان شو. اوس په دې سورت کې د عقیدې د توحید د وجنه چې نبی علیه السلام ته کوم تکلیفونه ورسېدل د هغې ذکر دی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی، حدیث د بخاری شریف دی، یو یهودی کافر عاصم ابن لبید نمو دا د مکی د مشرکانو نو. عاصم ابن لبید دا یهودیو د دو لوریانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جادو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ویخته مبارک را واخیستل، هغه په ګمرس کې واچول او هغه په یو شارپی چې بیرې زروانو هغه کې وغورځول، یو کاڼي لاندې کېښول او هغې ته 11 غوټې ورکړې او په هغې باندې جادو وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې جادو تکلیف په دنیوي کار کې او دینی کار کې نو کوم تعلق چې د وحی سره په هغه باندې اثرات نه. په دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ آرام کوي. نبی علیہ السلام ته په تکلیف دو چې یو کار به نو کړی دنیوي او وی به چې ما خیال لري چې ما کړی دی، یو کار به کړی نو خیال به چې دا کار ما کړی دی د دې سحر جادو د وجه نه. یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کوي چې دوه فرشتي راغلي. یو جبرئیل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام، یو سر ته ودرېد او بل ښکو ته، په خپل منځ خبرې کوي په دې نبی علیہ السلام باندې څه چل دی. دا بل فرشته دی چې په دغه جادو شوی دی، چا پې کړی دی. یهودي لبید ابن عاصم یا عاصم ابن لبید کم ځای کې شوی دی؟ په بیرې زروان کې. په څه باندې شوی دی؟ د دې په ویښتو چې هغې باندې 11 غوټې دي د کجورې تارونه یې تاو کړي دي او په دې کوي کې د شارپوي کې د کاڼي لاندې پروت دی. او بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک دا به څه سره ختمېږي؟ دا 2 سورتونه یو غټه به یو آیت سره لوستل کېږي، دې نه بعد به ټول تکلیف یې ختم شي. نبی علیہ السلام پاسې صحابه ځان سره کړه او پی تلاړ کوي نه غتارونه روبستل ویختي راوستل هغه ټول اثرات ختم شو. سورته اولستو وقل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. پدې ځوړ سورته کې دغه سحر جادو اثرات او ازاله او علاج. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جادو شوی. حدیث بخاری شریف دی. منکرین حدیث دا حدیث نه مني، هغه دا حدیث د قرآن نه خلاف دی. هغه منکرین حدیث کې نن سبا یو سړی دی چې هغه ته
منیر کافر ویلی شي هغه دا حدیث نه مني په دواړو صورتونو کې دا شان نزول دا ذکر اول صورت کې نبی علیہ السلام ته الله پاک خپل ذمہ داری ذکر کوي چې پناه وغواړه پناه ته وغواړه د سنو وغواړه هغه ټول ذکر کوي د الله پاک ربوبیت ذکر کوي پناه د چا نه وغواړه د تیرین او د غټو ورکوونکو زنانو جادوګرې نه او د حاسد نه دین پناه وغواړه نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قلت فرمای اعوذ پناه غواړم برب الفلق رب د سبا باندې من شر ما خلق د شر د مخلوقاتنا ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیرین کله چې خور شي ومن شر النفاثات في العقد د شر د غزنانو نه چې هغه پکې وي په غټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حاسد نه کله چې حسد کار کوي